نن راشي زمن ملکونو کې اختر دی د مسلمانانو داسې ملکونه شته چې د هغوی عزتمندو وینې تویېږي په نن ورځ باندې که موږ د فلسطین نهد مجاهدین او هغه میندې چې هغوی په سلګو سلګو باندې نن د اختر ورځ مانځي او هغه واړه واړه ماشومان چې د چا پرون او بله ورځ پلاران قتل شوي دي او شهیدان شوي دي او هغه وړې وړې ماشومانې چې په سلګو سلګو باندې د هغوی مرۍ اوچې شوي دي موږ خو عزتمندو دلته راشو او اسانۍ سره لمونځ وکړو لاړ شه د مسجد اقصا د مسجد اقصا د مجاهدینو نه تپوس وکړه د مسجد اقصا د هغه ښځو نه تپوس وکړه چې هغوی جومات کې خلک د جمعې لمونځ ته نه پرېږدي هاي نن افسوس صد افسوس په هغه 57 ملکونو مسلمانانو حکمرانانو باندې چې د مسلمانانو هغه قبله چې سید الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته سجدي کړي دي یو ورځ سجده نه ده کړې 15 میاشتې 19 میاشتې نبی علیه الصلاة والسلام دغه د الله کور مسجد اقصا دغه ته خپل جبین محترم لګولی دی هغه صحابه کرام چې په ځمکه باندې د دې بهترین خلق دي او داسې خلق په ځمکه باندې چېرته چا نه دي لیدلي هغوی خپل جبین محترم دغه مسجد اقصا طرف ته لګولی و څنګه چې بیت الله شریف ته نبی علیه السلام مونځ کړی دی دغه رنګې مسجد اقصا طرف ته هم کړی دی او دغې ته زمونږ قبله اول ویلی کېږي بعض وایي چې اول قبله دا وه بعض وایي نه چې اول قبله بیت الله وه خو بیا منځ کې داسې شوې وه نو قبله اول زمونږ هم قبله ده نن عزتمندو یهودیان او هغه اسرائیل چې هغه لږ شان خلق دي دا هغه خلق دي ويقتلون النبیین چې پیغمبران قتل کړي دي دا زمونږ د قرآن بیان دی دا ټول مذهبونو والا مني ويقتلون النبیین دوی پیغمبران قتل کړي دي دوی د الله کتاب توهین کړی دی دوی د الله توهین کړی دی دوی پیغمبر ته ویلو ارنا الله جهرة موږ ته الله دې مخامخ راشي کړي موږ یې نه منو او دوی والذین آمنو دوی مومنان قتل کړي دي دوی انبیاء کرام قتل کړي دي نن د دوی ملک په دنیا کې نشته مسلمان دومره مرعوب دی مسلمان دومره په روب کې راغلی دی مسلمان دومره مغلوب دی ولی د دکان ته کار ویلی دی د صرف سټیټس ته کار ویلی دی او د خپل دفتر ته صرف کار ویلی دی مسلمان دا جذبه ختمه شوه د الله دپاره ځان ورکول د الله دپاره خولې تویول د الله دپاره جهاد ورکول د جهاد نوم اغستل دهشتګردي شوه دا د مسلمان په ملک کې دا آواز کی څومره مسلمانان فوجونه دي په سعودي عرب کې عزتمندو د 19 ملکونو د فوجونه راجمع شو د هغوی اتفاق وشو د مسلمانانو فوجي مشر جوړ کړی شو بیا هم آواز نه لګي صرف آواز لګي جی موږ مذمت کوو چې چا سره فوج په لاس کې چا سره طاقت په لاس کې هغه له کم از کم یو ځل سرې سترګې ښودل پکار دي کنه سرې سترګې ښودل پکار دي ته لاړ شي د هغه ماشومانو اوازونه واورئ او هغه اوازونه کوي مسلمانانو موږ مړه شو موږ به د الله په دربار کې ستاسو شکایت لګو ته خپل زوی له عطر لګې خپل زوی له نوې جامې اچې په خپله دې عطر ولګول جامې دې واچولې عزتمندو نن په بیت المقدس کې ما خپله نن نوې جامې کړې وې ما وانه چولې دا زما زړې جامې زما زړه نه کېده بېګا موږ هغه پوسټونه وکتل او بیت المقدس کې کوم حالات روان دي عزتمند د مسلمانانو قبله اوس 50 ملکونو باندې سکه عزتمندو چې کم په یو جماعت باندې د مسلمانانو مشهور جماعت باندې आवाज کیږي د مونږ د پاره نه کولاوي او یو داسې ملک په حمله کوي چې د هغې ملک هم نشته د هغوی خپل سټیټ هم نشته د هغوی خپل وزیر اعظم او دا ټول هېڅ نشته دی او بیا هم داسې کوي مسلمانان کمزوري ولې دا ټول مسلمانان ملکونه د هغوی پیسه خواره دي ملنګ سړی سترګې نشي اوچتولی سوالګر قوم سترګې نشي اوچتولی سوالګر سړی چاته څنګه سترګې اوچتي نو د دې وجې نه عزتمندو لږ د دې دپاره دعا وکړئ چې رب کریمه او صرف خپل ګناهونو معاف کولو دپاره وایي یا الله موږ ډېر کمزور یو موږ تا نه د خپلو ګناه معافي غواړو او کم از کم خړې سترګې نو یو دعا د هغوی دپاره کول دي عزتمندو چې الله رب العزت هغوی باندې مهرباني انشاءالله داسې ورځې به راځي تاسو ورشئ د فلسطین د هغه ماشومان وګورئ هغه د هغه د فوجیانو مخکې د داسې سترګې راوباسي ولاړ د هغوی هغه ښځې وګورئ
ابل ورځ د جمعې په موس کې هغوی زغلولي دي او هغوی په تراو کې چې کوم دی په پټاخۍ خلاصي کړي دي او بمونه پرې ایشتي دي بیا هم د هغې ښځې ځي هلته هغه جوماتونه وینځي ولاړ دي خبره او پرون افطاري هغوی په هغه جومات کې د هغې ښځو کړې ده او هلته نظمونه ویلي دي په عربۍ کې داسې ایمان او جذبې زمونږ بدل دی پټاخه خلاصه شي مجال شته که د اختر مونځ لم څوک جومات ته راشي نو دا عزتمندو دا هم د مسلمانانو یو تاریخ دی چې د مسلمانانو په تلوار باندې زنګ ولګېږي او کله مسلمان حکمرانان د ښځو دلداده شي نو غیر قومونه به په دې باندې مسلط کېږي موږ هر سړي ته اجازت نه ورکوو چې تلوار لاس کې راواله او هر سړي ته نه ورکوو چې هغه د ارض کې بدماشي کوي خو مسلمان حکمران له پکار دي دا ایټم بم د کومې ورځ دپاره سړی جوړوي دا ایټم بم د کومې ورځ دپاره سړی جوړوي هم د دغې ورځ دپاره یې کله ناکله خو داسې نیغ کول پکار دي که نه چې هلکه موږ سره ایټم بم شته موږ سره دا شی شته د دغې ورځ دپاره دا خلک جوړوي الله رب العزت موږ او تاسو ټولو حکمرانانو له شجاعت او بهادري ور نصیبه کړي او الحمدلله ټول مسلمانان تیار دي دا د دنیا نظام الله داسې جوړ کړی دی چې دې کې به زوال عروج او زوال راځي د مسلمان امتحان به راځي د ټولو قومو تلک الایام نداولها بین الناس الله وی دا ورځې زه خلکو کې اړوم راړو الله دغه فلسطینیانو خلکو دا حدیث ویلی دي چې ورځ به راځي د مسلمانانو د یهودیانو به جنګ کېږي جهاد به کېږي او الحمدلله زمون سید الکائنات محمد رسول الله چې چا به هر وخت تبلیغ کولو چا به هر وخت د نرمۍ خبرې کولې چا به هر وخت د صله رحمۍ خبرې کولې چا به هر وخت چې کوم دی عزتمندو د سلام او د دعا خبرې کولې همدغه پیغمبر دام فرمایلی دي چې داسې وخت به راځي چې مسلمانان به یهودیانو سره جنگیږي او دا یهودیان به الله ذلیله کوي خو که موږ د دې لپاره استعمال شو نو دا به زموږ دپاره د فخر خبرې که بل مسلمان استعمال شو نو هغه به په موږ باندې لعنت کوي چې دومره دورونه تیر شوي او د دې مسلمانانو دومره حکومتونه او دوی خپل جومات نشو آزادول نو د دې وجې نه عزتمندو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا یهودیان به بیا پټېږي دا یهودیان به د ونو شاته پټېږي یو ونه به دوی له پناه نه ورکوي چې د کومې ونې شاته پټېږي هغه ونه به هم حل وایي مسلمان ته به وایي راشه سړی زما نه شاته پټ دی سوا د یو ونې نه اوس هغوی هغه ونه کري او د هغې کاشتکاري کوي او هغه ډېره آبادوي چې دغه زمونږ وفاداره ونه ده د دې شاته به پټېږو هغوی ته هم پته ده په هر حال عزتمندو یو دا خبره